بادخور یې خال کې د پر یو حکم بیان دی چې داسې سړی کله کله دا کتابي ناقصې ډېره فرعون شي د هر چا ذکر شته خو زه پیغمبر داسې کثیر وشوي دي چې واقعي خبره دا ده ان لکم فی رسول الله اسوة حسنه پیغمبر تاسو ته یوه ډېره ښه لار ته راکړې ده خو کاش چې انسانونه تاسو فالو شي وی چې حدیث شریف ته یی چې یوارځه یوه جنازه نبی علیه السلام ته وروړله مړه یې روړ چې لمینځ پې وکړه چا ورته نبی علیه السلام پوښتنه پې وکړله چې نه دغې جنازې لمینځ درباندې کوې په دا بنیدم خو قرضه نه وي چې قرضه چا نشته پې چې په مخ یې لمینځ پې وکړه بله جنازه یې وروړله پوښتنه پې وکړله چې چا خو قرضه نه وي پې وی چې درې روپۍ شته پې 3 دیناره نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې بیا تر 60 دره څه پوتې دي چې پرې کوي چې د خدای رسوله پوتې دي په دا لمینځ درته وکړه درام مړه یې بیا درته وروړ چې یا خدای رسوله په دا باندې هغه جنازه وکړه نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې په دا ساړي کا ارزښت وي چې هم په دا 3 دیناره شته چې تر 60 یې دره څه په میرو سکشه پوتې دي کا بالکل داسته چې ګګ دی وی چې هیڅ یې نشته نبی علیہ السلام صحابه ته وفرمایل چې دا سړی لمینځ توس وکړه په دعا کا سا وکړه په سړی وکړه چې لوړ څه وینه پیچا په وکړه چې تر 60 یې څه پوتې وي پرې کولی یوه سړي څه پرې کولی پوتې نه دي قرضادو پې نبی علیه السلام انکار وکړه صحابه ته و چې توس وکړه صحابي بل ورته مخشه شه ورته یې چې خدای رسوله دغه ذمهور زه یم لمینځ د جنازې وکړه نبی علیه السلام جنازې لمینځ بیا ته وستو خبرې په دې شروع وله اول خدا چې خوږه پیغمبره خلک په هغه وخت چې ضمانت نه و خاص چې مسلمانو کله ډېر مجبور وي چې کله فتوحات روغلل وطنونه فتح کړل مسلمون لږ مالدار شول چا وارث و وراثت و مول و کفالت و رسول الله نه کوه هغه خپل کوه ای کارجو د خپل مول نه پرې کېدلی ویز دستو چې میږ دو چا څه پوتې په باندې خو زامنه قبیله خپل میروث نه ورکوي چې بیا چا څوک وي نبی علیه السلام بیا ورته و چې دغه زمین زه یې قرضه زه پرې کوم ځکه بیت المال ته دولتي نه راوړل په هغې وخت چې حضور سره دنه یاره دا بیا عملی میږي چې په چا قرضه وي دغه جنازانو کو څوک نبی علیه السلام صحابه ته و چې توی څه وکړي چې نه دې نه دا نه عملی میږي دا مطلب نه دی چې په چا قرضه وي دغه جنازې لمینځ دا څوک نه کوي خو په دا کښې څو سابق میشتارو کړي دي چې اول خو قرضه لوړه وخستل په چار نه دي ها انسان کمزوری دی ډېرې زیات ضرورت ته جوړ شه قرضه په قدر د ضرورت وخلا خو تر مرګ نه مخشه یې ادا کا په دا کښې بیا سباق دا دی داسې نه چې کابل ته در سره اورې ځینې خلک ډېر بدپورې وي چې وي هپې باندې که نه بیا یې نه پرې کوي ځینې مجبور وي انسان خو په الله پاک خپل یو نظام دی مطلب شته نه ورکوي الله پاک مجبور وي ځینې وي خو بیا هم ادې قرضه نه پرې کوي او حضور صلی الله علیه وسلم په دې انکار د جنازې کښې امت ته کلاک دا ترغیب دی چې تاسې خپلې قرضې په مرګ نه مخشه پرې کوئ او بل حضور صلی الله علیه وسلم ځکه ها یې د جنازې نه منکر شه دی خو د خدای پیغمبر و الله پاک دی و خبره نه را داوله مسلمون د پوره پردی حق معاف نه دی پیغمبر یې نشي ورته معاف کولی دا خو د الله سره حقوق دي نبی علیه السلام کا په دته جنازه پې کړې وه جنازه خو داود و مړ یې پوره مړي په حق شي د دا وکېدی شي قابله نه وای ځکه چې پردی حق و پې باندې نبی علیه السلام یې د وجې نه ها یې د جنازې نه څانګ وویل او بل یو حدیث شریف شردري چې یو سړی صدقه کو بل سړی چاته په قرضه روپۍ ورکوي یا قرضه بل شی ورکوي د ضرورت مطابق چې څه د په ضرورت وي صدقه کوین کوي ته دمره اجر نه دی لکه څومره اجر چې په چا قرضه وکړي دغې سړي ته یو شپېتلاسي کم او بیش دمره درجې ملاویږي په صدقې کوین کې نه دغې سړي ته ډېر اجر ملاویږي چې کیم سړی په چا قرضه کو وجه څه وجه دا ده چې صدقه خو سړی آسې ثوابه په نیت کو
قرضا ورکول چاته یو دردېدلي ته یو پریشان ته یو تکلیف دی انسان ته په دې کښې حکمت دا دی چې د مسلمانۍ جوړ ها دی د یو انسان درد غم پریشانی لرې کول ها دی په دې وجه سره قرضا ورکول انتهایی ثواب په صدقه نه لنډه ده چې ډېر ثواب دی. بله خبره ده چې خوش پیغمبر فرمایي مطل الغنی ظلم، ای مالدار سړی ټال ماټول د قرضې نه ظلم دی، دا سړی ظالم دی چې د قرضې پرې کولې واسطې وي او دی قرضا نه پرې کوي، دا سړی ظالم دی. خوش پیغمبر فرمایي او حدیث شریف شردریمی چې کله هم په یو سړی قرضا ووړي دی په سید کې دل سره اراده ورته وکړي چې زه خامخا د پردی حق پرې کوم. الله جل شانه لیا په دنیا کې دغه سړی ته اسباب خامخا تر مرګ نه د مخه پیدا کو ادا سړی د قرضې نه ځون ته خلاص کو. او یی چې نه ځنه خدا خلک چې واقعي نیک خلک هم وي د قرضې کوشش دي هم وي د تر کول سوچي وي خو بس تاکه پر ودرې وي الله پاک خپل و فیصله کړی وي نه شي وازو یی چې په قیامت شو الله جل شانه بیا دغه ته دالې جوړې کو چې چا قرضادو په کې دی چې آیا ورته معاف کو. حدیث شریف واضح الفاظ دي. نو کله چې میشه تا قرضا ورکوي قرضا ورکول په چار دی مسلمان درځه چې یو مسلمان په بل ونه دار دی چې ونه زاوري شي او صوبې هډې رجوتای او چې په چا قرضا وشي ایته په چار دو چې تر مرګ نه د مخه د مخه ادا کو کنه ادا کوي د سړی ته د خوږه پیغمبر د طرفه نه ظالم ویل شوی دی چې دا سړی ظالم دی. الله جل شانه د میشه د ظلم نه وسوتی او بل دېږي پردیک نه د کولې په وجه سره یو بل نقصان دا جوړ شي چې د مسلمانانو د فائدې لارې باندې شي. لکه نن سبا سره ګردبون دی کنه ځنه خلک کاروبار د پورا ګرځا کوي پیسې د اول د پورا ګرځا کوي عادت یې جوړ شوی وي مجبور نه وي خلک نفرت د ګرځ نه وشو دغه چې واته سره چېږي په منځ نه ورسته واته چېږي ساري نام د بلاډار دی په دې وجه سره په غریبون په سلیار باندې شي وسه تو چاته چانداز نه ورکوي چې نه یو دای نه سي خراب پاده پکښ لګي چا پښتنه وکي حقيقي مجبور چې کی وی کنه دغه غریبونه ته نقصان په دغه شامل شي. دارنګ چې خلک ډیر بات پوره شي کنه قرضې نه پرې کوي او اې د واجنه کله کله د خلک زړه دره د بلاپتور شي چې یو سره ډیر مجبور وي تو بیا قرضانه ورکوي یو ورته چې پلون کې مې زړه پرې کړای دی پلون کې ما ملیر سره کړی دی په خپل ریپیټ سره کړی دی اخشي بیا ډیر واقعي مجبور خلک ته دی پاپه سه ها دروازې باندې شي نو په دا واجه سره د قرضې نه پرې کول ډیر انتهایی جرم بیان کړی دی. الله جل شانه خدا میشتو په دې حدیث پر عمل کو متعتو صدا ټول په خپل عمل کو